که غواړئ چې راتلونکی کال هم په خیر عافیت خوشحالۍ سره تیر شي، په روغ صحت کې تیر شي، د هر قسم مصیبت تکلیف ډز ډوز دشمنیانو نه په امن و امان کې تیر شي، نو د رمضان المبارک په دې اولنۍ شپه باندې کله چې اعلان وشي چې سبا روژه ده، نو په دغه اولنۍ شپه باندې د قرآن عظیم الشان دغه صورت چې په 26مه سپاره کې دی د دې تلاوت په خپله هم وکئ. کور کې ماشومانو ته ووایئ، زنانو ته ووایئ چې ټول د دغې صورت اهتمام وکړي، د دغې صورت تلاوت وکړي. نو انشاءالله العظیم د الله نه امید دی او دا زموږ د استادانو، بزرګانو، علماو یو مجرب عمل دی چې چا هم په رمضان المبارک په دې اولنۍ شپه کې دغه عمل کړی دی، نو الله جل شانه را روان کال پوره د په خیر عافیت سره تیر کړی تر بل رمضانه پورې. الله جل شانه رزق هم ورته فراخه ورکړی، الله جل شانه د مصیبت غم نه محفوظ ساتلی، الله جل شانه پې بندې دروازې هم کلو کړي دي چې څومره ضرورتونه دي، څومره مشکلات دي، الله جل شانه ورته ضرورتونه پوره کړي، مشکلات ورته آسان کړي دي. نو اوس که یو څوک دا وایي چې الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي، که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده، زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي.